نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ویلور څه خلق می اولید چې د هغې خولې تورې دي او په سینه باندې اور بل دی وی ما ورته وفرمایل یا جبریل علیه الصلاة والسلام دا څوک دي چې دومره سخت عذاب کې مبتلا دي چې خولې تکې تورې دي او په سینو باندې اور بل دی وی ما ته یې عرض وکړه چې د الله پیغمبره دا ګانو بجانو واله دي په دنیا کې ګانې بجانې ویلې اورېدلې او خوشحالېدل به نن ما ورته وګورو زما او ستا واده بغیر د اجراګانو نه خپله ګناه چې په خپل کور کې کوي د خپل کور نه به ګناه ویسي پردي نه به کور والي او ورته به یې تر یوې او دوو پورې ما ته کور راکړه زه پکې ډمخانه کوم شیطانان مې د انډیا نه په پیسو راغوښتي او ستا په کور کې به یې ګډو او دا غیرتمند هم ویو چې خفه به شي نو وی ځکه مې وله خپل کور ورک خبرې ځکه کوم کیدی شي هغه کسان زما دا خبرې په کورونو کې واوري زنانه به کورونو کې واوري تاسو یې دلته اورئ چې بېګا شپې دغسې کار شوی پردي نه به اوس کور اخلي او ته به خپله ډمخانه د هغې کور ته وړې و به یې تاله په خوشحالۍ درکوي تر شپې دوو پورې هغه کور کې به نه سړي خوب کولی شي او نه به تورسرې زموږ خویندې میندې خوب کولی شي او خوا کې ګاونډي ته چې کم تکلیف رسېږي واوره مسلمانه ستا د کور د ورکولو د وجې نه په هغه ګناه کې دومره برابر یې لکه څوک چې ډمخانه ګډوي دا ونه وایه چې ما د یو سره ښېګړه وکړه د هغه سره دې ظلم وکړه چې ځای دې ورکه او د هغې سره دې ظلم وکړه چې ستا ګاونډي بېګا تر 2 بجو پورې ویښ و کې بیماران وي کې بوډاګان وي مسلمانه ته دې ګانو بجانو ته خوشحالېږي الله دې مونږ او تاسو ته بچ کي نو د ده خوله به توره او په سینه باندې به وله الله اور لګولی